تاسو وایي چې د انګلیش ټینسونه زده کول ډیر مشکل کار دی، ډیر ګران دی. هیڅ دماغ هم پې نه رسیږي او کله چې یاد هم کو زده هم شي خو سبا بله ورځ رانه بیا هیر وي. دا ټول هسې ګپ شپ دی، دا ټولې د ښځو خبرې دي. انشاءالله نن په دې ویډیو کې په دې یو ویډیو کې د انګلیش ټول ټینسونه یعنی 12 ټینسونه راته په چیلنج سره ښیم او په یو داسې انداز او طریقه درته ښیم انشاءالله چې ټول عمر به درته یاد وي او کله به هم درنه نه هیري. With the sweetest name of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, I'm eager to teach you all English 12 tenses in Pashto language. So let's strike up, enjoy and learn. راځئ نن د انګلیش 12 ټینسونه په پښتو کې ډیر په اسان انداز سره زده کړئ او هم په دې یو ویډیو کې. نو دا موږ زده کوو د بنیاد نه یعنی د جړ نه. د ټول نه مخکې موږ زده کوو د ټینس په باره کې. که چېرته هم درنه څوک د ټینس په باره کې پوښتنه وکړي بس تاسو جواب به دا وي چې ټینس د لیټین لینګویج نه راغلی یعنی د لاتیني زبان نه راغلی. لاتیني زبان تقریبا په ایټلی کې، په روم کې او داسې په نورو ملکونو کې ویل کېږي. په دنیا کې 1 بلین خلک داسې دي چې هغه لیټین لینګویج وایي. که په انګلیش کې وایي بیا به وایي لیټین لینګویج، که په پښتو کې وایي یا په اردو کې وایي بیا به لاتینی زبان. نو د لاتینی زبان نه ټیمپس راغلی، ټیمپس نه بیا ټینس جوړ شو او د ټینس مطلب سره په انګلیش کې ټایم. د ټایم مطلب سره وخت یا زمانه. د وخت او د زمانې یو مطلب دی، لکه موږ په پښتو کې وایو کنه پخوا په زمانه کې یا پخوا په وخت کې. او بس همدغه د ټینس یو ښکلی اسان او بنیادی ډیفینیشن یعنی تعارف دی. اوس ټینس ولې ضروری دی زه درته ولې ښیم او تاسو د دې زده کړه د ټینسونو زده کول ولې پکار دي. نو دا ضروري ځکه دی ځکه که چېرته یو کس ته ټینس نه ورځي د ټینسونو په باره کې ورته علم نه وي نو دا کس به د دې قابل نه وي چې خلکو سره په انګلیش کې خبرې وکړي. دې کس ته به هېڅ پته نه لګېږي چې یاره زه د تېر شوي وخت په باره کې خلکو سره څنګه خبرې وکړم، د موجوده وخت په باره کې او هم د راتلونکي وخت په باره کې خلکو سره په انګلیش کې څنګه خبرې وکړم. یعنې دې کس ته به لږ نه او ډېر زیات مشکل وي. او په همدې وجه باندې موږ فیصله کړې چې نن په دې ویډیو کې ستاسو دا کنفیوژن دا مسله د جړلې نه ختمه کړو. نو څنګه چې تاسو زده کړل ټینس ویل کېږي زمانې ته. د ټینس په ذریعه باندې موږ د زمانې پہچان کوو چې یو کار په تیر شوي وخت کې شوی، په موجوده وخت کې کېږي او که نه دا په راتلونکي وخت کې کېږي. اوس په انګلیش کې د ګرامر په لحاظ سره موږ سره 3 زمانې دي. یو دا تیر شوي زمانه یا تیر شوی وخت، یو موجوده زمانه ده یعنی موجوده وخت او یو راتلونکي زمانه ده یعنی راتلونکي وخت. تیر شوي زمانې ته ویل کېږي پاست، پریزنټ ویل کېږي موجوده ته او فیوچر ویل کېږي راتلونکي ته. بیا د هرې زمانې څلور قسمونه دي، لکه 4 قسمه د پاست دي، 4 قسمه د پریزنټ دي او همدغه شانې 4 قسمه د فیوچر دي. او دا ټول چې راجمع کړي نو دې ته ویل کېږي 12 ټینسز یعنی 12 ټینسونه. تاسو داسې هم ویلی شئ چې 3 ټینسونه دي، 3 زمانې دي خو د دې قسمونه 12 دي. او که تاسو داسې ووایئ چې 12 ټینسونه دي هم صحیح راځي. دلته تاسو د یادولو هیڅ ضرورت نشته، صرف زما خبرې واورئ او د ویډیو په اخره کې به تاسو ته د دې جادو او د دې د کمال پته ولګي. صبر وکړه چې نور هم درته اسان کړم. ټینس زمانه ده کنه نو تاسو ځان سره داسې سوچ کې دا ونیسئ چې ټینس یو سړی دی، د همدغه سړي 3 زامن دي، یو دی پاست، یو دی پریزنټ، یو دی فیوچر. دا 3 د دې زامن دي. بیا د پاست چې کوم دی خپل 4 زامن دي، د پریزنټ نور 4 زامن دي او همدغه شانتي د فیوچر هم 4 بچي دي. نو د دې 4 واړه نومونه یو شانتي دي خو صرف په سر کې ورسره د پلار نوم راځي. لکه تاسو پاست ته وګورئ پاست انډیفینټ، همدغه شانتي د پریزنټ پریزنټ انډیفینټ. نو نومونه یو دي انډیفینټ او انډیفینټ او کنټینیو خو صرف په سر کې ورسره د پلار نوم راځي یعنی د والد نوم ورسره راځي. لکه څنګه چې زموږ استاد نومونه سره په اخره کې راځي داسې د دوی نومونه سره په سر کې راځي. ټینس چې کوم دی دا نیکه دی، د دغه نیکه 3 زامن دي پاست، پریزنټ او فیوچر. بیا د پاست خپل 4 زامن دي، د پریزنټ خپل 4 زامن دي او د فیوچر خپل 4 زامن دي. نو د پاست چې کوم 4 زامن دي د هغې نوم دی پاست انډیفینټ، د دویم زوی نوم دی پاست کنټینیوس، د دریم پاست پرفیکټ او د 4م پاست پرفیکټ کنټینیوس. همدغه شانتي د پریزنټ د زامنو یعنی د بچو هم همدغه 4 نومونه دي څنګه چې د پاست دغه وو. خو د پاست په ځای ورکې صرف دلته پریزنټ راځي ځکه چې پریزنټ د دوی پلار دی که نه. پریزنټ انډیفینټ، پریزنټ کنټینیوس، پریزنټ پرفیکټ، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس. بیا که چېرته موږ فیوچر ته وګورو فیوچر انډیفینټ د دې د دویم انډیفینټ نوم دی خو فیوچر ورکې ځکه راغی ځکه چې فیوچر د دې د پلار نوم دی. فیوچر کنټینیوس، فیوچر پرفیکټ، فیوچر پرفیکټ کنټینیوس. بس صرف زما خبرې واورئ نور به تاسو په خپله رسئ. او دا په یادولو کې بې انتهایي اسان دي. دا 12 ټینسونه یعنی د 12 ټینسونو نومونه دي. بس صرف په سر کې ورسره د پلار نوم وایه او نور هماغه انډیفینټ، کنټینیوس، پرفیکټ، پرفیکټ کنټینیوس والله کې پکې سم شته.
اوس به ځان داسې لږ شانې پوه کوو چې د انډیفینټ ټینس څه کار دی، د کنټینیوس، د پرفیکټ او همدغه شان د پرفیکټ کنټینیوس. فار ایگزامپل هسې فرض کا ته مې انګلیش زده کې، زه مې انګلیش زده کوم. اوس زه تا سره ناست یم په بیټک کې او موږ خبرې کوو د څه په باره کې، د یو کس په باره کې خبرې کوو په انګلیش کې. زه وایم چې یاره مړه لرې که خو سګرټ څکي، هغه چرس کي، نسوارم کوي، رشوت اخلي، دا کار کوي، هغه کار کوي. نو په دغه ټایم کې به زه پریزنټ انډیفینټ ټینس استعمالوم. زه چې په انګلیش کې خبرې کوم زه به پریزنټ انډیفینټ ټینس استعمالوم. که چېرته زه د یو داسې کار په باره کې خبرې کوم چې هغه اوس په دې موجوده وخت کې شروع وي، جاري وي، لکه زه انګلیش ټیچ کوم، تاسو انګلیش زده کوئ، پلان کې لګیا دی کرکټ کوي، بل روان دی بازار ته ځي، اوس په لاره باندې روان دی، په موجوده وخت کې کوم کارونه جاري وي، ما ورته د هغې په باره کې خبرې کوو په انګلیش کې پریزنټ کنټینیوس ټینس په استعمالو. یا که چېرته مونږ داسې خبرې په انګلیش کې کول غواړو لکه فار ایگزامپل هغه مونځ وکړو، دا کار مکمل شو، د داسې کارونو په باره کې خبرې کوو چې یاره پلانکی کار وشو، هغه کار وشو، دا وشو، هغه مونځ وکړو، هغه کرکټ وکړو، پبجي گیم وکړو، هغه هلته لاړو، یعنی د مکمل شویو کارونو په باره کې خبرې کوو. بیا مونږ ته ضرورت دی د پریزنټ پرفیکټ ټینس. همدغه شانې که چېرته مونږ د داسې کار په باره کې خبرې کوو چې هغه پخوا شروع شوی او کال مخکې، 2 کاله مخکې، 100 کاله مخکې دی ولې نه وي، پاست په تیر شوي وخت کې شروع شوی، اوس هم دغه کار جاري دی، شروع دی. لکه د هغه 10 کاله وشو چې سګرټ څکي، د هغې 2 کاله وشو چې په دې ګراونډ کې کرکټ کوي، د هغه 8 کاله وشو چې دې سکول ته ځي. کله چې موږ داسې خبرې کوو په انګلیش کې، په دغه ټایم کې بیا موږ ته ضرورت وي د کوم ټینس؟ پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. او بس همدغه حساب کتاب د دغه نورو ټینسونو هم دی، خو صرف فرق ورکې معمولي شانتې دی، صرف دومره فرق دی ورکې. که ته چېرته داسې ولغواړې چې یو کار به په تیر شوي وخت کې کېدو، بیا د پاست دغه 4 قسمه ټینسونه چې کوم دی د دې نه به مدد اخلي. خو نه که ته چېرته داسې ولغواړې چې یو کار به په فیوچر کې په راتلونکي وخت کې کېږي، نو بیا ته د فیوچر دغه 4 ټینسونو نه مدد اخلي. او چې کله تاسو دا 12 ټینسونه یاد کړئ، تاسو به د هر څه په باره کې خبره کولی شئ. په همدې ویډیو کې درته ښیم، یو ځل بیا راته یم چې د یادولو ضرورت نشته، بس صرف زما خبرې واورئ او زما سره وعده ده انشاءالله چې د ویډیو په اخره کې به تاسو ته پته ولګي چې تاسو څومره زده کړه وکړه. نمبر 1 ټینس نمبر 1 د ټول نه مخکې مونږ زده کوو د پریزنټ انډیفینټ ټینس په باره کې چې پریزنټ انډیفینټ ټینس څه شی دی او دا تاسو د کومو کارونو لپاره استعمالوئ. د دې ټینس د شروع کېدل نه مخکې درته یو خبره کوم، کېدای چې دا ټینس زموږ نه 12 منټه والی یا 15 منټه والی، صرف دا ټینس. خو دا نور ټینسونه چې کوم دي دا به زموږ نه 2 منټه، 3 منټه، 15 منټه لږ ټیم والی، صرف اوږد چې ورکېږي او کوم ټینس ته چې سخت ویل کېږي هغه پریزنټ انډیفینټ ټینس دی. دا هیڅ مشکل نه دی، بې انتهایي اسان دی، خو چې څوک یې درته په صحیح معنو کې وښیي. او زه تاسو ته انشاءالله په چیلنج درته وایم چې اوس په دې ویډیو کې په دې ټینس باندې تاسو ډېر په اسانۍ سره پوه شئ، او چې په دې باندې پوه شئ نور ټینسونه به درته انشاءالله ټیپر هم نه ښکاري. نو لاول خو دا زده کړئ پریزنټ انډیفینټ ټینس یا سمپل پریزنټ ټینس. څوک ورته سمپل پریزنټ ټینس وایي، څوک ورته پریزنټ انډیفینټ ټینس وایي، چې کوم نوم ستاسو خوښ وي هغه ورته ویلی شئ. اوس دا د څه لپاره استعمالیږي؟ کله چې تاسو د څه شي په باره کې خبرې کوئ نو بیا به دا استعمالوئ. کله چې تاسو د روټین په باره کې خبرې کوئ، د فیکټ د حقیقت په باره کې خبرې کوئ، د هیبټ د عادتونو په باره کې خبرې کوئ، نو تاسو د دې ټینس ضرورت وي. لکه څنګه عادتونه پوه پې نه شوئ. چې کله هم درنه څوک پوښتنه وکړي چې پریزنټ انډیفینټ ټینس مونږ د څه شي دپاره استعمالوو یا سمپل پریزنټ ټینس، بس صرف دومره ورته وایي چې پریزنټ انډیفینټ ټینس مونږ زیاتره د 3 څیزونو دپاره استعمالوو. د څه دپاره؟ د روټین دپاره. څنګه روټین دپاره؟ روټین څه ته وایي؟ لکه فار ایگزامپل زه سهار کې په 4 بجې راپاڅېږم یا په 15 بجې راپاڅېږم، نو دا زما یو روټین جوړ شوی دی. زه سهار کې غاښونه برش کوم، غاښونه برش کول زما یو روټین دی. ورزش کوم، ورزش کول هم زما یو روټین دی. دفتر ته ځم، سکول ته ځم، کالج ته ځم، دا ټول چې کوم دي دې ته روټین وایي. دا زموږ یو روټین جوړ شوی وي. کله چې موږ د دې څیزونو په باره کې خبرې کوو موږ ته ضرورت وي د پریزنټ انډیفینټ ټینس. هسې یادوم په خپله پې اوس پوهېږي اگزامپل سره. بل د هیبټس دپاره، هیبټس ویل کېږي عادتونو دپاره. کله چې موږ د خپلو عادتونو په باره کې خبرې کوو، د بل چا د عادتونو په باره کې خبرې کوو، بیا هم موږ ته ضرورت وي د پریزنټ انډیفینټ ټینس. لکه فار ایگزامپل هغه سګرټ څکي، یو کس د سګرټ څکي، نو سګرټ څکل د هغه عادت دی، د هغه عادت جوړ شوی، اوس یې نشي پرېغوستلی. زه هره شپه ډرامه ګورم، چې ډرامه مې نه کتلي بیا ماته خوب نه راځي. خیر زه د شپې ډرامه نه ګورم، هسې یو اګزامپل دی. نو دا ډرامه کتل نه دي، دا یو عادت جوړ شوی دی. هغه نسوار کوي، د هغه نسوار یو عادت دی. همدغه شانې پبجي گیم کول او داسې نور ډېر عادتونه چې د دې په باره کې موږ په انګلیش کې خبرې کوو موږ ته د څه ضرورت وي؟ پریزنټ انډیفینټ ټینس. او بل فیکټ. فیکټ ویل کېږي حقیقت ته. دې حقیقت ته نه چې ته رښتیا وایې هغه دروغ وایي، نه، هغه حقیقت ته چې هغه همیشه حقیقت وي. لکه څنګه
چې یو کس داسې وي چې نور د مشرق د طرفه راخیږي نو بالکل راخیږي دا هر چاته پته ده دا یو حقیقت دی چې د داسې څیزونو په باره کې باران کیږي نور د دې طرفه راخیږي وغیره چې د داسې څیزونو په باره کې مونږ خبرې کوو په دغه ټایم کې مونږ ته ضرورت وي د پریزنټ انډیفینټ ټینس بس صرف دا ځان سره په ذهن کې ونیسئ چې اگزامپل ته وګورئ بس په خپل ورته یاد شي د پریزنټ انډیفینټ ټینس پہچان یعنی پیژنګلو چې کله تاسو ته په مخه باندې پریزنټ انډیفینټ ټینس راشي یعنی په کتاب کې په ویډیو کې د چانه واورئ نو تاسو پته څنګه لګي چې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی او کنه دی نو نمبر 1 کچرته په سنټنس کې V1 راغی د وی مطلب دی ورب د 1 مطلب دی لومبنه حالت نو د هر یو ورب چې کوم دي درې حالتونه دا ما تاسو ته ډیر ویلي بار مې راته ویلي خو خیر اوس درته بیا مې لکه فار ایگزامپل گو د گو چې کوم دی سیکنډ فارم دی وینټ تھرد فارم دی ګون دا درې شکلونه ولې دي دا ذکر چې موږ ته پته ولګي چې آیا یو کار په تیر شي وخت کې شوی اوس کې یو کنه دا په راتلونکي وخت کې کیږي د دې دریو شکلونو دا چې شکل بدلې را بدلې د دې بس عمدغه مطلب دی دویم نمبر پہچانیدار کچرته په سنټنس کې ډو راغی یا ډز راغی نو دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی بل پہچانیدار دریم نمبر کچرته په سنټنس کې ډز ناٹ راغی یا ډو ناٹ راغی بس دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی سنټنس ته وګورئ که صرف پکې د ورب لومبنه حالت راغلو پریزنټ انډیفینټ ټینس دی یا مور کې ډو لیدو یا ډز ولیدو ډز ناټو ډو ناټو بس دا پریزنټ انډیفینټ ټینس دی دلته خبره کیږي یا د عادت په باره کې یا د روټین په باره کې یا د فیکټ په باره کې د یونیورسل فیکټ په باره کې بس صرف دا په ذهن کې کېدی اوس په خپل کلیر کیږي اوس دلته تاسو ته په سکرین باندې یو ښکلی او آسان سټرکچر ښکاري که دې ته تاسو سټرکچر وایي که فارموله وایي دواړه صحیح دي د دې کار سره د دې کار دا چې کله هم موږ د پښتو یو جمله رالو د پریزنټ انډیفینټ ټینس او انګلیش ته ترجمه کوو نو هغه به د دې سټرکچر مطابق وي که چېرته موږ د سټرکچر نه اخوا دېخوا لاړ شو زموږ سنټنس به غلطېږي دا یو ډېر آسان کار دی راځئ چې وګورو او زده کړو چې دا اخر څنګه کېږي نو دلته موږ سره د پښتو یو جمله ده مقصود سیګریټ سکي یعنی سیګریټ سکل د مقصود عادت جوړ شوی دغه جمله به اوس موږ انګلیش ته څنګه ټرانسلیټ کوو ترجمه کوو پریزنټ انډیفینټ ټینس دی نو دغه سټرکچر ورپسې راوالو خیر دا به تاسو ته اوس په خپله یادېږي ها د یادولو هېڅ ضرورت نشته نو ټول نه مخکې سټرکچر موږ ته اوس چې سبجیکټ ولګوه سبجیکټ څه ته وایي هغه څوک چې کار کوي نو د پښتو سنټنس ته موږ راشو چې کله هم تاسو سبجیکټ پیدا کول غواړئ کارکوونکی پیدا کول غواړئ ګوره د پښتو سنټنس ته به راشي د ځان نه پوښتنه وکړئ چې څوک سیګریټ څکي تا ته به جواب میلاو شي مقصود یعنی د سیګریټ څکلو والا څوک دی مقصود نو مقصود ورکې کارکوونکی دی کارکوونکی ته په انګلیش کې ویل کېږي سبجیکټ نو دلته به زه ولګوم مقصود په دویم نمبر باندې سټرکچر زموږ نه څه غواړئ V1 د V1 مطلب دی د وی مطلب دی ورب د ون مطلب د لومبنی حالت یعنی د ورب لومبنی حالت ګوره ما تاسو ته ویلو چې د هر یو ورب درې حالتونه دي فرست سیکنډ تھرډ لکه موږ سره یو ورب دی ګو د ګو مطلب د تلل دا فرست فارم دی وینټ سیکنډ فارم دی او ګان تھرډ فارم دی د دې درې شکلونه ولې دي د دې درې شکلونه ذکر دي چې د دې په ذریعه باندې موږ ته دا پته لګي چې آیا یو کار شوی دی اوس کېږي او که نه دا کار به کېږي خیر دا ټول هر څه به زده کوئ نو اوس ما ته تاسو دا ووایئ چې په دې سنټنس کې زموږ نه د ورب لومبنی حالت غواړي یعنی کار وایي کم کار ورکې کېږي نو په دې سنټنس کې سکل کېږي خوړل کېږي کېناستل کېږي تلل کېږي کم کار ورکې کېږي خوړل ورکې کېږي سیګریټ خوړل نه سیګریټ سکل ورکې کېږي نو سیګریټ سکلو ته په انګلیش کې څه ویل کېږي ډرینک نه ډرینک سکلو ته ویل کېږي خو د سیګریټ سکلو دپاره به موږ سموک استعمالوو د سموک مطلب دی لوګی نو په دې وجه باندې د سیګریټ دپاره سموک استعمالیږي نو زه به دلته سموک ولګوم بیا فارموله موږ ته وایي چې اوس دلته یا ایس ولګوه یا ای ایس ولګوه نو تاسو ټول لږ رانږدې شئ غوږونه کولاو کوئ په کولاو غوږونو واورئ چې که چېرته د ورب په اخیره کې سموک یو ورب دی کنه یو کار دی که چېرته د ورب په اخیره کې د دغه پنځو الفاظو نه کوم چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې نه یو هم راغلی و نو بیا به د هغه ورب په اخیره کې موږ د ای ایس اضافه کوو او که د دې نه ورکې یو هم نه راغلی نو بیا موږ صرف د ایس اضافه کوو نو تاسو وګورئ په دې د سموک په اخیره کې څه شی راغلی ای نو په دې پنځو الفاظو کې ای شته او که نه نشته ورکې نو په دې وجه باندې دلته موږ صرف د ایس اضافه کوو مقصود سموکس په اخره کې فارموله زموږ نه غواړي ابجیکټ په څه باندې چې کار کېږي نو په څه باندې کار کېږي په کټونو باندې کار کېږي په ګاډو باندې کار کېږي نه په سیګریټ باندې کار کېږي نو چې په دې څه باندې کار کېږي یعنی سیګریټ دا ورکې ابجیکټ شو په اخر کې به ولګو سیګریټ بس خبره ختمه شوه مقصود سموک سیګریټ ډېر آسان کار دی سم ورکې نشته اوس به دا زده کوو چې داسې به تاسو څنګه وایئ چې نه مقصود سیګریټ نه څکي هسې فضول لګیا دی چا ویل چې مقصود سیګریټ څکي یعنی د دې نه به نیګیټیو څنګه جوړو دا جمله زموږ پازیټیو ده پازیټیو مطلب چې یو کار ورکې کېږي خو که چېرته موږ داسې وایو چې یو کار ورکې نه کېږي یعنی سیګریټ نه څکي نو یعنی اوس به موږ د ډو ناټ او د ډز ناټ په باره کې هم زده کوو نو بیا به داسې کار وکړئ چې سبجیکټ ته به وګورئ یعنی مقصود ته به وګورئ دا کار کوونکی دی که نه که چېرته دا یو کس و
نو بیا به ډز ناٹ لګي. نو اوس مونږ مقصود ته ګورو. مقصود یو دی کنه ډېر مقصودان دي. یو مقصود دی یو کس دی یو لګ دی. خیر که جانداري کې بیجانی خو چې بس صرف سینګولری یو کس نو دا یو کس دی د مقصود نه بعد به بس صرف مونږ ډز ناټ ولګو. نور همدغه پازیټیو جمله ده ښه همدغه جمله ده. خو که ته چېرته داسې ول غواړې چې سګرټ نسکي یعنی کار نه کوي چې هر یو کاري بس صرف د مقصود نه بعد ډز ناټ ولګوه. مقصود ډز ناټ. او نور هم هغه جمله ده سموک سګرټ خو صرف د سموک سره ورب سره چې کوم تا د ایس یا ای اس اضافه کړې وه دا هم ته ختم شي ځکه چې د ایس یا ای اس اضافه صرف په پلورل په پازیټیو جملو کې کیږي نور په یو جمله کې نه کیږي. اوس به د دې نه انټراګیټیو څنګه جوړئ. د انټراګیټیو مطلب د سوالیه مطلب د چې چا نه پوښتنه څنګه کې چې آی مقصود سګرټس کی تا لیدلی چا سګرټس کی په لاس کې ورسره کله سګرټ لیدلی داسې پوښتنه به چا نه څنګه کې. دلته به اوس تاسو د ډو او د ډس په باره کې هم زده کوئ چې ډېر زیات اسان دی. نو داسې کار به وکړئ چې بیا به سبجیکټ ته وګورئ. که سبجیکټ سینګولر خو بس ډس به راولي د همدغه پازیټیو سنټنس په سر کې به ولګي او په اخر کې به صرف سوالیه نشان ولګي. سوالیه نشان یا ساین آف انټاروګیشن دې ته ویل کېږي. ناسته ته چې زه اشاره کوم نور همدغه پازیټیو جمله ده. صحیح ده. څنګه به شي ډز مقصود سموک سګرټ او پرې کې هم د ایس یا ای اس اضافه نه کېږي. درې واړه سنټنسز ته وګورئ خیر فرق به درته په خپله وښکارېږي. که پازیټیو جوړی بس د ور په آخر کې به د ایس یا ای اس اضافه کېږي. که نیګیټیو جوړی بیا ورکې ډز ناټ یا ډو ناټ لګي. او که انټراګیټیو سوالیه جوړی بس د ورب د سنټنس په آخر کې د ټولو نه په سر کې به یا ډز یا ډو لګي څنګه چې تاسو ته ښکاري. موږ سره اوس د پښتو یو بل سنټنس دی زه مونځ کوم. صحیح ده. زه مونځ کوم ګوره بالماضه نه یم شکر الحمدلله 5 ټیمه مونځ کوم. د پښتو جمله را انګلیش ته به ترجمه کوو څه به کوو. داسې کار به وکړو چې موټر سایکل به راولو او سټرکچر پسې به لاړ شو. نو سټرکچر ته چې مونږ راشو سټرکچر مونږ ته و چې ټول نه مخکې سبجیکټ ولګوو څوک چې کار کوي. نو کار څوک کوي یعنی مونځ څوک کوي. دې سنټنس ته مونږ راشو زه ورکې مونځ کوونکی دی. نو زه ته په انګلیش کې څه ویل کېږي آی. نو زموږ سبجیکټ خو شو سبجیکټ کار ختم شو. په دویم نمبر باندې وی ون د ورب لومبنی حالت. نو په دې سنټنس کې د پښتو سنټنس ته تاسو لږ وګورئ په دې کې کم کار کېږي. خوړل کېږي سکل کېږي که څه ورکې کېږي نه مونځ کول ورکې کېږي. نو د مونځ کولو دپاره مونږ استعمالو آفر. نو دلته بولېږي آفر. په دریم نمبر باندې و چې اوس یا د ایس اضافه وکړه یا د ای اس اضافه وکړه. نو یو ځل بیا لږ رانږدې شي. په دې سنټنس کې د ور په اخره کې مونږ نه د ایس اضافه کولی شو نه د ای اس اضافه کولی شو. ولې ځکه چې د سنټنس په سټارټ کې آی راغلی. کله چې په یو جمله کې آی راشي یا بل پلورل سبجیکټ راشي. د پلورل سبجیکټ مطلب دا دی که چېرته آی راغی یا ورکې یو راغی یا ورکې د دوه یا د دوه نه د زیاتو څه باره کې خبره شو. که هغه انسانو که جاندارو که حیوانو که هر څه و. که بیا د سنټنس په اخر کې د 15 الفاظ راغلي او که نو راغلي بس هلته موږ د ایس او د ای اس اضافه نشو کولی. نو په دې وجه باندې بس آفر به همداسې آفر پاتې شي. په اخره کې ابجیکټ څه ته وایي چې په څه باندې کار کېږي. نو په څه باندې کار کېږي په مونځ باندې کار کېږي. نو مونځ ته په انګلیش کې څه وایي پریر ورته وایي که نه. په اخره کې به زه ولګوم د پریر د چې کوم دی هیلپینګ ورب دی. دا ټول به تاسو زده کوئ. I offer the prayer. نو دا خو پازیټیو جمله ده یعنی مثبت جمله ده. مطلب یې سره چې زه مونځ کوم په دې کې دا کار کېږي. نو په دې وجه باندې دا مثبت جمله ده. که ته چېرته د دې نه نیګیټیو جوړئ منفي ته جوړئ یعنی داسې ویل غواړې چې زه مونځ نه کوم. صحیح ده. بیا به څه کې سبجیکټ ته به وګورئ. سبجیکټ پلورل دی که سینګولر دی. بس که آی ورکې راغلی ده نو آی چې کوم دی دا په پلورل کې حسابېږي. پلورل نه دی خو بس دا اصول دي. آی ورکې راغلی ده نو په دې وجه باندې به دلته مونږ ډز ناټ نه لګو مونږ به لګو ډو ناټ. آی ډو ناټ آفر د پریر زه مونځ نه کوم. که ته چېرته دې نه انټراګیټیو جوړئ سوالیت یې جوړول غواړې داسې ویل غواړې چې آی زه مونځ کوم دا خو به ما ته پته وي خو بس خیر هسې اګزامپل دی. نو داسې کار به وکړي چې ډو به راولي د سنټنس د پازیټیو جملې په سر کې به وي ډو آی آفر د پریر او په اخر کې سوالیه نشان. ډېر زیات اسان کار دی. په دې کې والله کې سم شته. دا چې تاسو هغه نورو ټینسونو ته وګورئ که نه هغه به درته یاد شي. خو په دې باندې هم تاسو ډېر ښه ورسېږئ. اوس به تاسو دا وایئ چې آی خو سینګولر دی. د آی او د یو نه بعد ولې د ایس یا ای اس اضافه نه کېږي. بس دا اصول دی چې د آی او د یو نه بعد به د ایس یا ای اس اضافه نه کېږي. یا بل پلورل سبجیکټ راغی د ایس یا ای اس اضافه به نه کېږي. درې ټینس اخري اګزامپل او دې سره به تاسو بیخي پوه شئ. هغه دا دی چې هغه جامې وینځي. اوس جامو ته نه ده ناسته خو به زموږ په کور کې جامې وینځل د هغې کار دی. نو دغه د پښتو جمله به مونږ اوس انګلیش ته څنګه ترجمه کوو. سټرکچر ته به وګورو. سټرکچر مونږ ته وایي سبجیکټ څوک جامې وینځي. هغه یو هلک دی که نه زه به هی ولګوم. نه هغه یو جینۍ ده. د جینۍ لپاره هی نه استعمالیږي شي استعمالیږي. نو زه به ولګوم شي. په دویم نمبر باندې وی ون کار. نو په دې سنټنس کې کم کار ورکې کېږي. خوړل ورکې کېږي سکل ورکې کېږي کېناستل کېږي که څه ورکې کېږي نه وینځل ورکې کېږي. نو وینځلو ته په انګلیش کې څه ویل کېږي واش. زه به دلته ولګوم واش.
بیا سټرکچر مونږ ته و چې اوس به یا د اس اضافه کې یا به ایس اضافه کې. نو د پنځو الفاظ ته وګورئ، د پنځو ټکو ته او ورب ته وګورئ. واش ورب دی که نه؟ نو د واش په اخره کې څه شی راغلی؟ د پنځو الفاظ نور کې راغلی او که نه؟ بالکل ورکې راغلی. اس ایچ په پنځو الفاظو کې شته، نو چې اس ایچ ورکې راغلی دلته به زه د ای اس اضافه کوم. که د پنځو الفاظ نور کې نو راغلی بیا به صرف د اس اضافه کوله، نو دا به شي واشز. بیا فارموله و چې اوس تو لګوه ابجیکټ چې په څه باندې کار کېږي، نو په څه باندې کار کېږي؟ په جامو باندې کار کېږي. جامو ته په انګلیش کې څه وایي؟ د کلوز یا د کلوتس. نو زه به لګوم د کلوتس. شي واشز د کلوتس. بالکل صحیح سنټنس شو. خو که ته چېرته داسې ویل غواړې چې هغه جامې نه وینځي، دا خو پازیټیو جمله ده، مثبت جمله ده. نیګیټیو منفي ته جوړول غواړې چې هغه جامې نه وینځي، نو داسې کار به وکړي چې سبجیکټ ته به وګورې. سبجیکټ ورکې څوک دی؟ شي، هغه ورکې کار کوونکی ده که نه؟ دا سینګولر دی که پلورل دی؟ دا سینګولر دی، یو جینۍ ده که نه؟ نو په دې وجه باندې به دلته مونږ ولګو ډز ناټ. شي ډز ناټ واشز. د دې واشز په غیر کې د اس یا ای اس اضافه کړی و، دا به مونږ کټ کړو ځکه چې په اس یا ای اس اضافه صرف په پازیټیو کېږي، پازیټیو سنټنسز کېږي، نور په بل یو کې نه کېږي. نو شي ډز ناټ واش د کلوتس. نور هماغه جمله ده. که ته چېرته داسې ویل غواړې چې آیا کپړې هغه وینځي، پوښتنه کوې د چا نه، انټراګټیو جوړی، درې قسمه جملې وي که نه؟ نو بیا به داسې کار وکړي چې همدغه پازیټیو جملې ته لږ وګورئ تاسو. داسې کار به وکړي چې د دې سبجیکټ ته به وګورئ که دا چېرته سینګولر و، همدغه ډز به راولي د سنټنس په سر کې به ولګي. د یو څه باره کې ورکې خبره شي، نو دا یو جینۍ ده که نه؟ نو موږ به ډز راولو د سنټنس په سر کې به ولګو. ډز شي واش از، د دې نه به هم دا اس ای اس متې کټ کړي. ډز شي واش د کلوز او په اخره کې به ساین اف انټروګیشن او بس دغه ستاسو جمله شوه. بل اگزامپل او اخیری اگزامپل، زمونږ خپلوان موبایلونه خرڅوي، یعنی زمونږ خپلوان نه دي، هر موبایلونو کار کوي. راځه چې هلته لاړ شو، ډېر زبردست موبایل به درته والم. دا د پښتو سنټنس دی، انګلیش ته ترجمه کوو. د ټول نه مخکې سبجیکټ. څوک سبجیکټ څه ته ویل کېږي؟ کارکوونکي ته. څوک موبایلونه خرڅوي؟ زمونږ خپلوان. نو زمونږ خپلوان ته په انګلیش کې څه ویل کېږي؟ اور ریلیټیوز. دا اور ریلیټیوز مطلب دی زمونږ خپلوان. په دویم نمبر باندې وی وان، یعنی د ورب لومبنی حالت. نو په دې کې کار کم یو دی؟ خوړل دي، سکل دي، راپاسېدل دي، واپس تلل دي. کم یو کار ورکې کېږي؟ خرڅول ورکې کېږي. نو خرڅولو ته په انګلیش کې ویل کېږي سیل. نو دلته به ولګېږي سیل. اور ریلیټیوز سیل. بیا و چې اوس د اس اضافه وکړه یا د ای اس اضافه وکړه، نو دلته موږ نه د اس اضافه کولی شو نه د ای اس اضافه کولی شو، ځکه چې اور ریلیټیوز دا پلورل سبجیکټ دی، یعنی ډېر دي زموږ رشته داران. که چېرته د یو رشته دار په باره کې خبره کوو چې زموږ رشته دار، بیا خو سینګولر شو، بیا د اس یا ای اس اضافه کوو. خو نه، زموږ رشته داران نو ډېر دي، بس دلته موږ نه د اس اضافه کولی شو نه د ای اس اضافه کولی شو. په اخره کې ابجیکټ نو په څه باندې کار کېږي؟ یعنی څه خرڅوي؟ کبان خرڅوي، چرګان خرڅوي، کباب خرڅوي، که پیکوړې خرڅوي؟ نه لکه سمارټ فون یې خرڅوي، موبایل یې خرڅوي. نو په اخره کې به زه ولګوم د سمارټ فونز یا صرف موبایل هم صحیح راځي. او ریلیټیوز سیل سمارټ فونز. زموږ رشته داران سمارټ فون یې خرڅوي. د سمارټ فون مطلب دی د اوسني موبایل، ټچ موبایل چې کوم دی دې ته سمارټ فون ویل کېږي. نو صحیح دی، دا خو پازیټیو جمله شوه، مثبت جمله شوه چې زموږ رشته داران موبایل خرڅوي، د موبایلو کاروبار کوي. که ته چېرته داسې ویل غواړې چې زموږ رشته داران موبایل نه خرڅوي، هغوی خو کبان خرڅوي، موبایل نه خرڅوي، صحیح ده؟ نو دا نیګیټیو منفي جمله شوه. نو داسې کار به وکړي چې سبجیکټ ته به وګورئ. اور ریلیټیوز دا سینګولر دی که پلورل دی؟ دا پلورل دی، یعنی ډېر دي که نه؟ دوه دي یا د دوو نه زیات دي. نو داسې کار به وکړي که چېرته پلورل و بیا به ډو ناټ لګي. اور ریلیټیوز ډو ناټ سیل د سمارټ فونز. او د اس یا ای اضافه خو بس نه ده شوي، بس همداسې پرېږده. او درې سنټنس مطلب دا چې زموږ رشته داران موبایل نه خرڅوي. که ته چېرته داسې ویل غواړې چې آیا زموږ رشته داران موبایل خرڅوي که نه، کانټینر یې خرڅوي که نه، کیلې خرڅوي، پوښتنه د چا نه کوي، نو څه کار به وکړي؟ دې کې به هم سبجیکټ ته وګورئ. پلورل دی که سینګولر؟ پلورل دی. بس دې ته ویل کېږي پریزنټ انډیفینټ ټینس. Now let's learn about the present continuous tense as well. راځه چې اوس د present continuous tense په باره کې زده کړو. په یاد ساته چې present continuous tense ته present progressive tense هم ویل کېږي. او د دې ټینس موږ ته هلې ضرورت وي کله چې په انګلیش کې موږ د داسې کارونو په باره کې خبرې کول غواړو چې هغه اوس په موجوده وخت کې جاري وي، روان وي. لکه تا سره اوس موبایل په لاس کې دی، ته انګلیش زده کوې، اوس په دې ټایم کې دا کار جاري دی، روان دی.
بل یو کس دی په ګراوند باندې ولاړ دی بیټ ورسره په لاس کې دی اوس په دې ټیم کې کرکټ کوي نو دا کار اوس په دې وخت کې جاری دی که نه د داسې کارونو په باره کې چې موږ خبرې کوو بیا موږ پریزنټ کنټینیوس ټینس استعمالو یو کس پبجي کوي موبایل ورسره لاس کې دی اوس په دې ټیم کې دا هم پریزنټ کنټینیوس ټینس دی او د دې پہچان دا تاسو پیژنئ څنګه نو چې کله په یو سنټینس کې په یو جمله کې تاسو یا ایز ولیدو یا ایم یا آر درې دواړو نه به صرف یو راځي د ورب لومبنی حالت ورکړي او آی ان جي ورسره وه لکه گو چې کوم دی یو ورب دی دې سره چې د آی ان جي اضافه وکړي دا به شي ګوینګ همدغه شانتې رننګ ایټینګ ډرنکینګ نو په اخر کې چې دا د اینګ اواز راشي د دې مطلب دا چې دې سره آی ان جي ده یعنی دا پریزنټ کنټینیوس ټینس دی دا کار اوس په دې وخت کې جاری دی راځي چې ځان په ډېر ښه پوه کړو د ایگزامپل په ذریعه سره فار ایگزامپل همدا اوس تاسو زده کړل مقصود سموک سیګریټ یعنی مقصود سیګریټ سکي که زه چېرته داسې ویم مقصود از سموکینګ سیګریټ د دې هم دغه مطلب دی چې مقصود سیګریټ سکي د دواړو سنټنسز ترجمه یو ده خو د ځمکې او د اسمان فرق دی ورکړي تاسو وایئ ګوره دویم سنټنس ته وګوره په دې کې ایز راغلی ما تاسو ویل که چېرته په سنټنس کې ایز راغی ایم راغی آر راغی نو مطلب یې دا چې دا کار اوس په دې وخت کې جاری دی اوس لګیا دی سیګریټ یې بل کړی په لاس کې دی ورسره سکی دا مطلب دی او د لومبني سنټنس مطلب دا دی چې هغه سیګریټ څکل د هغه یو عادت دی بل ایگزامپل I offer the prayer زه مونځ کوم خو که زه چېرته داسې ویم I am offering the prayer د دې هم دغه مطلب دی چې زه مونځ کوم خو د ګرامر په لحاظ د ځمکې او د اسمان فرق دی ورکړي څه فرق دی ورکړي په خپلې معلوم کړئ په دویم سنټنس کې آر راغلی دی ما تاسو ویلي کې ایز ایم آر راغی آی ان جي ورسره مطلب دی چې دا کار اوس شروع دی مونځ کوي خو اوس په جانماز ولاړ دی نیت یې تړلی مونځ کوي او دا بل سنټنس مطلب دا دی چې هغه مونځ کوي بېلمازه نه دی همدغه شانې ما تاسو داسې وویل شي واشز د کلوتس کپړې وینځي که زه چېرته داسې ویم شي از واشینګ د کلوتس نو د دې څه مطلب شو د دې هم دغه مطلب شو چې هغه کپړې وینځي خو په دې کې فرق تاسو ته ښکاري بلکل په دویم سنټنس کې ایز راغلی ګوره ایز راغلی واش سره واشینګ راغلی آی ان جي اضافه شوي نو ما ته دا پته لګي چې جینۍ چې کوم ده اوس کپړو ته ناست سره لګیا د کپړې وینځي په دې ټایم کې کپړو ته ناسته ده او د لومبني سنټنس مطلب دا چې د کپړو وینځلو کار زموږ په کور کې د هغې دی کپړې وینځي زما مور یې نه وینځي او د دویم سنټنس مطلب دا چې اوس کپړو ته ناسته ده امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ اوس راځئ دا هم زده کوو چې د سټرکچر مطابق د پښتو جملې موږ څنګه انګلیش ته ترجمه کولی شو په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې نو سټرکچر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري خو د سټرکچر نه مخکې موږ دا زده کوو چې ایز ایم آر دا په کوم ځای کې استعمالیږي دا خو ما تاسو ته په تېره ویډیو کې ویلي او خیر بیا هم درته وایم که چېرته په جمله کې آی راغی د آی نه بعد ایم استعمالیږي ایم صرف او صرف د آی نه بعد استعمالیږي د دې بل هیڅ چا سره هم نه لګي که چېرته په جمله کې د یو څیز په باره کې خبره وشو د یو انسان حیوان جاندار بیجن چې هر څو خو چې سینګلر یو ایز به استعمالیږي د آی نه بعد ګوره ایم استعمالیږي ها همدغه شانې که چېرته په جمله کې د دوه یا د دوو نه د زیاتو څه باره کې خبره وشوه یا ورکې یو راغی مطلب یو دی وي دا څیزونه ورکې راغلي یا ورکې د نورو دوه یا د دوو نه د زیاتو څه باره کې خبره وشوه بیا به مونږ آر استعمالوو دا صرف دا ځان سره په ذهن کې ونیسئ اوس پې په خپله پوهېږئ تاسو د یادولو ضرورت نشته ستاسو په ځای باندې کوم خواري او محنت چې دی ما کړی دی فار ایگزامپل د پښتو یو جمله ده موږ سره زه کرکټ کوم په ګراوند کې ولاړ یم تا راته رنګ وکړو چې چېرته یې زه راته یم یاره زه خو کرکټ کوم اوس په دې ټیم کې لګیا یم په پچ باندې ولاړ یم بیټ را سره لاس کې یا بال را سره په لاس کې او کرکټ کوم نو پریزنټ کنټینیوس ټینس دی څنګه به ترجمه کوو فارمولې ته وګورئ یا سټرکچر ته وګورئ د ټول نه مخکې سبجیکټ څوک چې کار کوي نو څوک کرکټ کوي زه زما لپاره استعمالیږي آی خو شو په دویم نمبر باندې ایچ وي د ایچ مطلب دی هیلپینګ او د وی مطلب دی ورب هیلپینګ ورب نو هیلپینګ ورب په دې کې کم دي ایز ایم آر دې ته هیلپینګ ورب ویل کېږي او چې کوم صحیح وي بس هغه ورکې ولګوو نو ما تاسو ویلي که چېرته په جمله کې آی راغی صرف ایم به لګوو آی چې کوم دی صرف د ایم نه بعد استعمالیږي بل د هیڅ څه نه بعد هم نه استعمالیږي نو آی ایم په دویم نمبر باندې څه غواړي وی ون د ورب لومبنی حالت نو کار ورکې کم یو دی کرکټ کول ورکې کار دی که نه نو کرکټ کولو دپاره دا یو لوبه ده د دې لپاره موږ پلی استعمالوو بیا زموږ نه غواړي آی ان جي نو دا به شي پلینګ او په اخر کې ابجیکټ څه کوي مونځ کوي تلاوت کوي کرکټ کوي نه کرکټ کوي نو زه به ولګوم د کرکټ آی ایم پلینګ کرکټ نو دا زموږ پازیټیو جمله شوه که چېرته ته د دې نه نیګیټیو جمله جوړول غواړئ چې نه زه کرکټ نه کوم زه خو مونځ کوم په جومات کې یم په ګراوند کې نه یم نو داسې کار به وکړي چې د هیلپینګ ورب نه بعد که هغه ایز و که ایم و که آر و د دې نه بعد به صرف ناټ ولګئ آی ایم ناټ پلینګ د کرکټ او بس دا ستا نیګیټیو جمله شوه همدغه شانې که ته چېرته د دې نه انټرایډ یعنې سوالیت جوړول غواړئ چې آی زه کرکټ کوم
د ځان نه پوښتنه کې خیر اس اگزامپل دی نو هیلپینګ ورب که ایزو که ایمو که آرو د پازیټیو جملې نه به راولي سر کې به استعمال کې بس دا ستا انټراګیټیو جمله شو سوالیه جمله شو ام آی پلیینګ کرکټ بس اخر کې سوالیه نشان ها بس ټول سره هم دا کار کوي بل اگزامپل به داسې شي چې هغه سره سیګریټ په لاس کې دی اوس لګیا دی سیګریټ څکي نو فارمولې ته وګورئ سټرکچر ته د ټول نه مخکې سبجیکټ څوک سیګریټ څکي هغه نو هغه یو الګ دی زه به ولګوم هی سبجیکټ شو په دویم نمبر باندې ایچ وي د ایچ وي مطلب دی هیلپینګ ورب کم دی ایز ایم آر نو دلته به زه ایز لګوم که ایم به لګوم که آر هی یو الګ دی که دوه درې الګان دي هغه یو الګ دی چې یو الګ دی زه به ایز لګوم هی ایز بیا وی ورب یعنی د ورب لومبنی حالت نو کم کار ورکې کیږي خوړل سکل کېناستل پاسېدل نالکه سکل ورکې کیږي یعنی سیګریټ سکل او د سیګریټ سکل لپاره سموک نو سموک خو شو اوس و چې د ورب لومبني حالت سره د آی ان جی اضافه وکړه که چېرته ای ورکې راغلی و د ورب په آخر کې ای به ترې کټ کوي او بس د آی ان جی اضافه به ورسره وکړي هی از سموکینګ بیا څه شی څکي آبجیکټ ورکې څه شی دی سیګریټ هی از سموکینګ د سیګریټ یا هی از سموکینګ سیګریټ دواړه صحیح دي او دا دوه درې اگزامپل درته ځکه بار بار وایم بور کېږي به نه ځکه زه غواړم چې زه تاسو پوه کړم په دې کې زه تاسو سنټینسز نه ښیم صرف پې زه تاسو پوه کوم که سنټینسز زده کول غواړئ زموږ په چینل باندې په سلګونو سنټینسز دي په هره ویډیو کې بیا هغه وګورئ که ته چېرته داسې ویل غواړې چې هغه سیګریټ نه څکي نیګیټیو جوړی بس د هیلپینګ ورب نه که ایزو که ایمو که آرو د دې نه بعد به د ناټ اضافه وکړي هی از ناټ سموکینګ سیګریټ که ته چېرته داسې ویل غواړې چې آیا هغه سیګریټ څکي او که نه بل یو څه شی ورسره لاس کې نه نو ته به داسې کار وکړې چې هیلپینګ ورب چې دی ایز دی که ایم دی که آر دی د پازیټیو مثبت جملې نه به راولې په سر کې به ولګي بس دا د سوالیه جمله شوه ایز هی سموکینګ سیګریټ او په آخر کې سوالیه نشان او بس دې ته ویل کېږي پریزنټ کنټینیوس ټینس ما راته ویلي که نه چې دا نور ټینسونه به اسان وي دا نور به د دې نه هم اسان وي په لنډ وخت کې به زده کېږي او په اخره کې به تاسو ته پته ولګي چې تاسو څومره زده کړه وکړه اوس نمبر شو د پریزنټ پرفیکټ ټینس نو پریزنټ پرفیکټ ټینس په کوم ځای کې استعمالیږي په یاد ساتئ کله هم چې موږ په انګلیش کې د یو داسې کار په باره کې خبره کول غواړو چې هغه مکمل شو سر ته ورسېدو لکه فار ایگزامپل هغه مونځ وکړو یا ما مونځ وکړو هغه ډرامه وکړه هغه کرکټ وکړو هغه خپل کار ختم کړو نو دا کم کارونه چې سر ته ورسېږي ختم شي د داسې کارونو په باره کې چې کله موږ په انګلیش کې خبره کوو په دغه ټیم کې موږ ته ضرورت وي د پریزنټ کنټینیو ټینس نه په دغه ټیم کې بیا موږ ته ضرورت وي د پریزنټ پرفیکټ ټینس د پریزنټ مطلب د موجوده د پرفیکټ مطلب د مکملېدل په موجوده وخت کې چې کوم کار سر ته ورسېږي هغې ته ویل کېږي پریزنټ پرفیکټ ټینس د داسې کارونو په باره کې چې موږ خبرې کوو بیا موږ استعمالوو پریزنټ پرفیکټ ټینس فار ایگزامپل ته زما نه پوښتنه وکړې چې آیا ته ارطغرل ډرامه ګورې او که نه ډېره زبردسته ډرامه ده نو زما جواب به صحیح یس آی واچ ارطغرل ډرامه پریزنټ انډیفینټ ټینس چې او زه ارطغرل ډرامه ګورم اوس خو یې نه ګورم خو هره شپه یې ګورم هره ورځ یې ګورم آی واچ ارطغرل ډرامه خو که ته چېرته ما ته رنګ وکړې چې آیا اوس ته په دې ټیم کې ارطغرل ډرامې ته ناست یې ارطغرل ډرامه ګورې که نه بل څه ګورې او بالکل زه ورته ناست یم نو زه به وایم یس آی ایم واچینګ ارطغرل ډرامه ایم ورکې راغلی د ورب لومبنی حالت دی آی ان جی ورسره نو موږ ته را پته لګي چې دا کار اوس په دې ټیم کې جاري دی شروع دی زه اوس په دې ټیم کې ناست یم ډرامه ګورم او که ته چېرته زما نه داسې پوښتنه وکړي چې آیا تا ارطغرل ډرامه کتلې ده یعنې دا کار مکمل شوی دی چې کتلې مې ده خو بس کار مکمل شوی دی که نه نو په دغه ټیم کې بیا زه پریزنټ پرفیکټ ټینس استعمالوم یس آی هیو واچډ ارطغرل ډرامه خیر اگزامپل ته ګورو ځان پې ډېر ښه پوه کوو لاول تاسو زده کو هی آفرز د پریر هغه مونځ کوي بالمازه نه دی په دویم نمبر باندې موږ پریزنټ کنټینیوس ټینس زده کو هی از آفرینګ د پریر د مطلب دا شو چې هغه اوس مونځ کوي لګیا دی په جانماز باندې ولاړ دی خو که چېرته موږ داسې ویل غواړو چې هغه مونځ وکړو مونځ یې وکړو دا کار مکمل شو په دغه ټیم کې موږ ته د ضرورت وي پریزنټ پرفیکټ ټینس دا موږ نن زده کوو او په انګلیش کې داسې ویل کېږي هی هیز آفرډ د پریر راځئ چې په تفصیل زده کوو اوس د دې پہچان یعنی پیژنګلو که چېرته په سنټینس کې هیب یا هیز مو لیدو او د ورب دریم حالت ورسره نو ستاسو ذهن ته اټومیټیکلی دا خبر راتلل پکار چې دا پریزنټ پرفیکټ ټینس دی یعنی دلته چې د کوم کار په باره کې خبره کېږي که مونځ دی که اودس دی که تلاوت دی که خوړل دي که څکل دي که هر څه دي دا کار مکمل شوی دی بس دا سر ته رسېدلی دی د هیب او د هیز په سنټینس کې دوه مینینګ کېدلی شي د دې یو دا مینینګ کېدلی شي چې یو کار مکمل شوی په موجوده وخت کې سر ته رسېدلی دی چا مونځ کړی تلاوت یې کړی اوبه یې څکلي چای یې څکلی روټۍ خوړلې خو د دې دا مطلب هم کېدلی شي چې یو کس یو څیز لري په موجوده وخت کې یو کس سره موبایل دی یو کس سره موټر دی یو کس یو کور لري د دغه ملکیت په باره کې هم استعمالیږي دا به اوس تاسو زده کوئ
فار ایگزامپل یو سنټنس تاسو مخې ته راغی I have a bike نو دې کې have راغلی I have a bike د دې سنټنس مطلب دا دی چې ما سره یو موټر سایکل دی زه موټر سایکل لرم صحیح ده بل سنټنس داسې دی I have eaten the meal نو د دې مطلب دا دی چې ما روټۍ خوړلې ده په یو کې have راغلی په بل کې have راغلی په یو کې مطلب ورکوي چې ما سره موټر سایکل دی په بل کې مطلب ورکوي چې ما خو روټۍ خوړلې ده دا به اوس تاسو زده کوئ اوس د دې سټرکچر هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د پښتو یو جمله ده ما چې اسکلی دی یعنی ما چې اسکلی دی بس نور نسکم دا کار مکمل شوی سر ته رسیدلی دا اوس مونږ د فارمولې مطابق څنګه به انګلیش ته ټرانسلیټ کوو ترجمه کوو به څنګه د ټول نه مخکې سټرکچر مونږ ته وایي سبجیکټ څوک چې کار کوي څوک ورکې کار کوي چې چا اسکلی دی ما اسکلی دی نو زما لپاره آی وشو بیا سبجیکټ وایي چې سوري سټرکچر وایي یا هیب ولګوه یا هیز ولګوه نو دلته به زه هیب لګوم که چېرته په جمله کې آی راغی یو راغی یا پلورل سبجیکټ راغی د دوه یا د زیات د دوه نه د زیاتو څه باره کې خبره شوه هیو به استعمالیږي نو په دې وجه باندې آی هیو بیا په دریم نمبر باندې وی ترډ د وی مطلب د ورب د ترډ مطلب د دریم حالت د ورب به دریم حالت استعمالیږي نو ټیک مطلب د سکل د چیز کولو لپاره موږ ټیک استعمالوو ټوکی سیکنډ فارم دی یعنی سیکنډ حالت دی او ټیکن یې ترډ فارم دی نو دلته موږ ولګو ټیکن آی هیو ټیکن بیا ابجیکټ څه شی اسکلی چې نو ټي چې ته په انګلیش کې سوال کېږي ټي آی هیو ټیکن ټي یا آی هیو ټیکن د ټي بس همدغه ته ویل کېږي پریزنټ پرفیکټ ټینس اوس که د دې سنټنس نه ته چېرته نیګیټیو سنټنس جوړول غواړې داسې ویل غواړې چې یاره ما خو چای نه دی څښلی یو پیاله چای راوړه نو داسې کار به وکړي چې د هیلپینګ ورب نه بعد د هیو نه بعد بس صرف د ناټ اضافه وکړه آی هیو ناټ ټیکن د ټي که ته چېرته داسې ویل غواړې چې آیا ما چای څښلی زما نه خو یې شو چې ما سهار چای څښلی م دی که نه پوښتنه کول غواړې دا صرف اگزامپل در کوم د پریزنټ پرفیکټ ټینس په هر یو سنټنس کې ته دا اپلای کولی شي نو داسې کار به وکړي هیلپینګ ورب چې دی که هیب او که هیز دا به راوالي د پلورل سنټنس نه د سنټنس په سر کې به ولګي او اخر کې ساین اف انټاروګیشن به خامخا لګي هیو آی ټیکن د ټي آیا ما چای څښلی بل اگزامپل سودیس مونځ کړی دی یعنی دا کار سر ته رسېدلی مکمل شوی انګلیش د ترجمه کوو د ټوله مخکې سټرکچر ته وګورئ سبجیکټ چا مونځ کړی دی سودیس ورکې کار کوونکی دی نو سودیس سبجیکټ شو بیا وایي هیلپینګ ورب یعنی هیز یا هیب د پریزنټ پرفیکټ ټینس هیلپینګ ورب کوم یو دی یا هیب یا هیز نو دلته به اوس هیب لګي که هیز به لګي ما ورته ویل که چېرته په یو جمله کې د یو څیز په باره کې خبره شوه که انسان و که جاندار و که بیجان و که هر څه نو بیا موږ هیز استعمالوو سودیس یو دی که دوه درې دي یو سودیس ته یو لیک دی نو هیز به لګوو سودیس هیز بیا وی ترډ د ورب دریم حالت نو کم کار ورکې شوی خوړل څکل کېناستل څه شی خیر کول څه کول مونځ کول د مونځ کولو لپاره څه استعمالیږي آفر سو دیس هیز آفر خو دا آفر خو فرست فارم دی دا به موږ ترډ فارم کوو ترډ فارم به لګوو سو دیس هیز آفرډ څه یې کړي دي مونځ یې کړی دی یعنی مونځ ورکې ابجیکټ دی په مونځ باندې کار شوی د پریر سو دیس هیز آفرډ د پریر مطلب دا چې سودیس مونځ کړی دی اوس د دې نه به تاسو نیګیټیو منفي به څنګه جوړوئ او هماغه شان اسان طریقې د هیز نه بعد صرف ناټ ولګوه سودیس هیز ناټ آفرډ د پریر جمله به نور هماغه یې ښه نور به ورکې څه چیړې نه او مطلب دا چې سودیس مونځ نه دی کړی هسې وایي دروغ وایي درته که ته چېرته داسې ویل غواړې سوالي جمله جوړول غواړې چې آیا سودیس مونځ کړی دی نو څه به وکړي هیز به راوالي د سنټنس په سر کې به ولګئ هیز سودیس آفرډ د پریر آیا سودیس مونځ کړی دی او که نه هسې لګیا دی اخیرني اگزامپل ته وګورئ صادق شاهد او حسن روټۍ خوړلې ده دا موږ انګلیش ته ترجمه کوو دې سره به ستاسو په علم کې ډېره اضافه وشي سټرکچر څه وایي د ټول نه مخکې سبجیکټ کار کوونکی نو کار ورکې چا کړی روټۍ چا خوړلې ده دا خو دریو کسانو خوړلې نو دا درې کسان چې کوم دي دا ورکې کار کوونکی دا ورکې سبجیکټ دی نو زه به ولګوم صادق شاهد اینڈ حسن مطلب څه شو صادق شاهد او حسن سبجیکټ خو شو په دویم نمبر باندې یا هیو یا هیز نو دا سبجیکټ چې کوم دی کار کوونکی دا یو دی یو کس دی او کنه ډیر کسان دي دا ډیر کسان دي درې دي که سل وي بیا به هم دا پلورل وي نو لکه زه هیو ولګوم د هغې نه بعد وي ترډ د ورب دریم حالت نو کم کار یې ورکې کړی مونځ یې کړی تلاوت یې کړی څکلي دي څه خوړلي دي روټۍ خوړلې ده نو خوړلو لپاره استعمالیږي ایټ فرست فارم دی ایټ سیکنډ فارم دی او ایټن ترډ فارم دی نو دلته به ولګي ایټن ځکه چې دلته زموږ نه ترډ فارم غواړي دریم حالت غواړي په اخر کې ابجیکټ څه یې خوړلي روټۍ خوړلې ده نو روټۍ ته ویل کېږي میل د میل به ولګي نو سنټنس به داسې شي صادق شاهد اینڈ حسن هیو ایټن د میل
یعنی صادق شاهد او حسن روټۍ خوړلې ده. که ته چېرته داسې ویل غواړې چې یاره صادق شاهد او حسن روټۍ نه ده خوړلې، دوی ته روټۍ راواچوه، نو بیا ورته داسې کار وکړې چې همدغه د هیب نه بعد به ناټ ولګوې. بس اسانه طریقه ده. که ته چېرته انټرایډ جوړول غواړې، داسې ویل غواړې چې آیا صادق شاهد او حسن روټۍ خوړلې ده که نه، که ورته یې راواچوو، نو داسې کار به وکړي چې هیب به د سنټنس په سر کې ووې او په آخر کې به سوالیه نشان ولګي. که لیکي خو سوالیه نشان به ورکې لګي، هسې نه چې ته یې وې او په آخر کې ووې سوالیه نشان یا ساین اف انټاروګیشن. دا چې کله لیکي بیا به آخر کې سوالیه نشان لګي. زما یقین دی چې بلې باندې به تاسو پوه شوي یاست. اوس راځي چې ډبل ټینس هم زده کړو. راځي چې اوس پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس هم زده کړو چې پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس څه ته وایي او زموږ ورته ضرورت ولې دی. نو کله چې موږ په انګلیش کې د داسې کار په باره کې خبرې کوو چې هغه په پاست کې، د پاست مطلب دی که هغه ګنټه مخکې وي، 10 ګنټې مخکې وي، 10 کاله مخکې وي، 100 کاله مخکې دی ولې نه وي، خو بس چې تیر شو تیر شو، هغه په پاست کې راځي. په پاست کې چې کله یو کار شروع شي او اوسه پورې جاري وي، اوس هم په موجوده وخت کې جاري وي، روان وي، د داسې کارونو لپاره بیا موږ ته ضرورت وي د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. فار ایگزامپل ما تا ته رنګ کو، ته په کوم ځای کې او ته په ګراوند کې ولاړې، ته کرکټ کې، همدا کرکټ ورکې بار بار ویو. خیر زما مطلب دا چې تاسو به پوه شئ. ته په ګراوند کې نو ته ما ته داسې وایي چې آی ایم پلیینګ کرکټ، زه اوس لګیا یم کرکټ کوم، بال را سره لاس کې بالینګ کوم، صحیح ده. خو که زه چېرته ستا نه داسې پوښتنه وکړم چې د څومره وخت نه کرکټ کې، د 100 ګنټو نه کرکټ کې، کله کرکټ ته وتې، ګراوند ته کله وتې، نو بیا ته ما ته داسې نه وایي آی ایم پلیینګ کرکټ، زه کرکټ کوم. زه ورته نه څومره وخت دی وشو. په دغه ټیم کې موږ ته ضرورت وي کله چې موږ چاته داسې خبره کول غواړو چې د پلانکي ټیم نه واله تر اوسه پورې زه دا پلانکي کار کوم، بل دا کار کوي، دا پلانکي کار روان دی، د دې کار دومره وخت وشو یا دا کار د پلانکي وخت نه شروع شوی. داسې خبرې چې موږ په انګلیش کې کوو موږ ته ضرورت وي د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس. اگزامپل ته وګورئ. د ټول نه مخکې خیر پہچان پیژنګلو زده کوئ. که چېرته په یو جمله کې تاسو هیب بین ولیدو، هیز بین هم ولیدو، د ورب لومبنی حالت ورسره آی ان جي ورسره، سنس فار به ورسره خامخا چې هیز بین او هیب بین راځي، سنس فار به ورسره خامخا. نو چې دا کله په یو سنټنس کې راغلی وو، ستاسو ذهن ته اټومیټیکلی دا خبر راتلل پکار دي چې دا کار په تیر شوي وخت کې شروع شوی دی، په پاست کې اوس هم جاري دی، اوس هم لګیا دی. که څوک د کرکټ باره کې خبره کوي نو مطلب دا چې پرون یا ساره شروع کړی، اوس هم لګیا دی کرکټ کوي. اوس هیز بین په کوم ځای کې استعمالیږي، هیب بین په کوم ځای کې استعمالیږي. نو هیز بین د سنګولر سبجیکټ نه بعد استعمالیږي، یعنی د هی شي اټ نه بعد. کله چې په جمله کې د یو څه باره کې خبره وشي، که هغه انساني، که بیجاني، که جانداري، که هر څه خو چې یو وي. او هیب بین کله چې په جمله کې یو راشي، آی راشي یا بل پلورل سبجیکټ راشي، دا اصول دي. ښه که چېرته په جمله کې آی راغی هیب بین به استعمالیږي، یو راغی هیب بین به استعمالیږي، یا نور د دوه یا د دوو نه د زیاتو څه باره کې ورکې خبره شوه هیب بین به استعمالیږي. او فار او سنس په کوم ځای کې استعمالیږي؟ نو د فار مطلب دی وشو، یعنی که ته چاته داسې ویل غواړې چې د یو کار څومره وخت وشو. فار 1 hour یو ګنټه وشوه، فار 3 years 3 ګنټې وشوي، فار 6 days 6 ورځې وشوي. یعنی کله چې ته چاته وې چې د یو کار څومره وخت وشو، په دغه ټیم کې تا ضرورت وي د فار. که ته چاته داسې ویل غواړې چې دا پلانکی کار د کله نه شروع دی، داسې ورته نه وایي چې څومره وخت وشو، صرف دومره ورته وایي چې د کله نه شروع دی، بیا ورته سنس استعمالوي. یعنی د فار مطلب دی وشو، د سنس مطلب دی نه. لکه سنس مورنینګ د سهار نه، د سهار نه باران وریږي، د سهار نه تبې نیو دی. سنس یسټرډے د پرونه راسي، د پرون نه هغه ورک دی نشته. سنس 2008 د 2008 نه. پوه شو پې که نه؟ اگزامپل ته وګورئ ډېر ښه به پې پوه شئ. فار ایگزامپل موږ سره د پښتو یو جمله ده، زما 3 کاله وشو چې انګلیس زده کوم، د 3 کالو راځي زه انګلیس زده کوم، یعنی 3 کاله مخکې مې شروع کړې وه د انګلیس زده کړه، اوس هم کوم، اوس هم جاري ده، اوس هم انګلیس زده کوم. د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس شو که نه؟ سټرکچر ته تاسو وګورئ، د سټرکچر مطابق دا موږ انګلیش ته ترجمه کوو. په سټرکچر کې د ټول نه مخکې سبجیکټ، څوک چې کار کوي، نو څوک انګلیس زده کوي، زه، نو آی به ولګېږي. بیا و چې اوس هیب بین ولګوه یا هیز بین ولګوه، نو دلته به زه ولګوم هیب بین، ځکه چې د آی نه بعد، د یو نه بعد او د پلورل سبجیکټو نه بعد بیا استعمالیږي هیب بین. نو آی هیب بین بیا وی وی ون د ورب لومبنی حالت به دې کې استعمالوي. نو کم کار ورکې کېږي؟ خوړل دي که سکل دي؟ نه خوړل دي نه سکل دي، زده کړه ده. زده کړې ته ویل کېږي لرن. نو لرن مې ولګوم. اوس د وی ون په آخره کې د ورب د لومبني حالت په آخره کې به د آی ان جي اضافه کېږي، نو دا به شي لرنینګ. بیا و چې اوس ابجیکټ ولګو، په څه معنی چې کار کېږي، څه زده کوم، عربي زده کوم، فارسي زده کوم، چاینیز زده کوم، انګلیش زده کوم. نو په انګلیش باندې کار کېږي، دا ورکې ابجیکټ دی. نو زه به ولګوم انګلیش. I have been learning English.
اوس دلته و چې یا فارو لګو یا سنس لګو. نو تاسو د پښتو جملې ته وګورئ په دې کې څه خبر راغلی 3 کاله وشو. نو کله چې په یو سنټنس کې داسې راغی چې د یو څیز څومره وخت وشو بیا موږ فار استعمالو. نو لږ به لګو فار 3 ایئرز. د فار 3 ایئرز مطلب دی 3 کاله وشو او دا بالکل زموږ د سټرکچر مطابق ترانسلیټ شو او صحیح جمله ده. اوس که چېرته تاسو د دې نه نیګیټیو جوړول غواړئ داسې جوړول غواړئ چې زه د 3 کالو راځي انګلیش نه زده کوم 15 کاله مې شو 6 کاله مې شو نو داسې کار به وکړي چې هیلپینګ ورب چې کوم دی have been او has been په دې کې have been راغلی نو د have نه بعد به ناټو لګي I have not been learning English for 3 years زه د 3 کالو راځي انګلیش نه زده کوم. که ته چېرته دې نه انټراګیټیو یعنې سوالیه جمله جوړول غواړې داسې ویل غواړې چې آیا زما 3 کالو شي زه انګلیش زده کوم د ځان نه پوښتنه کې یا د بل چا نه پوښتنه کې نو صرف have به راولي د سنټنس په سر کې به ولګي. دا پازیټیو جمله نه ده د دې نه به have راولي د سنټنس په سر کې به ولګي نور به همداسې پرېږدي او په اخر کې سوالیه نشان have I been learning English for 3 years نیگیټیو پازیټیو او انټراګیټیو جملې درې واړه همداسې جوړیږي. بل مثال لسره چې هغوی د سهار نه کرکټ کوي لګیا دي. سهار چې ګراوند ته وتي اوسه پورې لګیا دي. سهار وتي سهار خو تیر شوی په پاست کې راغی اوس هم لګیا دي اوس موجوده وخت دی یعنی په موجوده وخت کې هم لګیا دي کرکټ کوي. نو دا اوس پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. دا موږ څنګه ترانسلیټ کوو سټرکچر ته وګورئ. ټول مخکې سبجیکټ څوک چې کار کوي نو څوک کار کوي څوک کرکټ کوي هغوی ډیر دي د هغوی لپاره په انګلیش کې استعمالیږي دی وشو. بیا و چې اوس have been ولګوه یا has been ولګوه نو ما ورته ویل دی هغوی دوم کېدلی شي لس هم کېدلی شي ټول ټیم هم کېدلی شي نو پلورل سبجیکټ دی په دې وجه باندې به زه لګوم have been. که چېرته د یو کس باره کې خبره وه بیا ما has been لګوه خو ډېر دي have been به لګوم have been. بیا وایي د ورب لومبنی حالت نو څه کوي کم کار کوي کرکټ کوي. د کرکټ کول لپاره یا بلې لوبې کول لپاره موږ استعمالو پلی دلته پلی مو لګو وایي پلی سره د آی این جي اضافه مو وکړه نو د آی این جي اضافه هم وکړله پلیینګ شو. اوس په اخره کې وایي چې ابجیکټ څه کوي مونځ کوي تلاوت کوي نه کرکټ کوي نو کرکټ به ولګو they have been playing cricket. اوس په اخره کې وایي سنس یا فار. نو د پښتو جملې ته وګورئ په دې کې څه خبر راغلی ده. په دې کې داسې راغلی چې د سهار نه داسې خو نه دی ویل شوی کنه چې څومره دومره وشو سهار وشو نه د سهار نه لګیا دي اوسه پورې نو په دې وجه باندې بلته موږ سنس لګو since morning د سهار نه they have been playing cricket since morning هغوی د سهار نه کرکټ کوي لګیا دي. اوس به ته داسې څنګه وایې چې هغوی د سهار نه کرکټ نه کوي هغوی خو د پرون نه لګیا دي کرکټ کوي نو داسې کار به وکړي چې د have نه بعد به صرف ناټو لګې they have not been playing cricket since morning. که ته چېرته داسې ویل غواړې چې آیا هغوی د سهار نه لګیا دي کرکټ کوي پوښتنه کول غواړې بس صرف have راواله د سنټنس په سر کې ووایه have they been playing cricket since morning. اخیری اگزامپل د هغې 4 ګنټې شو چې جامو ته ناست سره همداسې جامې وینځي 4 ګنټې مخکې جامې وینځل شروع کړي اوس یې وینځي پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. نو ټول نه مخکې سبجیکټ څوک جامې وینځي هغه یو جینۍ ده شي به ولګو. په دویم نمبر باندې have been یا has been نو آیا دا یو جینۍ ده که 2 جینۍ دی یو جینۍ ده یو کس دی نو په دې وجه باندې به has been لګو she has been have been باندې لګو که 2 جینۍ وي یا 3 هلکانو یا بل څه زیاتو پلورل سبجیکټو بیا موږ have been لګو. بیا وایي د ورب لومبنی حالت نو څه کار ورکې کېږي وینځلو ته په انګلیش کې ویل کېږي واش نو واش شو. اوس واش سره به د آی این جي اضافه وکړي واشنګ به شي بیا به شي ابجیکټ په سمانه کار کېږي په جامو باندې جامې وینځي نو دلته به زه ولګوم د کلوز یا د کلوتس. په اخره کې څه سنس یا فار. نو پښتو جملې ته وګوره په دې کې ټیم ښودل شوی چې دومره وخت وشو او که نه داسې ویل شوي چې د دومره وخت نه په دې کې ویل شوي چې 4 ګنټې وشوي او د وشوي لپاره موږ فار استعمالو for 4 hours. She has been washing the clothes for 4 hours. که نیګیټیو د جوړی بس د هیز نه بعد ناټو لګوه بیا دا مطلب شو چې هغه د 4 ګنټو راسې جامې نه وینځي. که انټراګیټیو د جوړی سوالیه پوښتنه کې چې آیا هغه د 4 ګنټو نه جامې وینځي آیا د هغې 4 ګنټې وشوي چې جامې وینځي بیا ورځ کار وکړي چې هیز براوري د سنټنس په سر کې به ولګي has she been washing the clothes for 4 hours او بس هم دې ته ویل کېږي प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसे प्यार की थपकी दे दो.